هارون رشید یو مسلمان بادشاہ د یو خصوصي ډاکټر نصرانی او ډېر هوښیار بادشاہ سره ډېره مینه وه د ده نه ډېر متاثره و. یو ورځ د هارون رشید بادشاہ د خپل ډاکټر ته وویل کاش ته مسلمان وې نو ته به ما په خپل دربار کې د ټولو نه په اوچته منصب او کرسۍ باندې کېنولی وې. دا جواب چې هغه واورېدو نو د نصراني ډاکټر ورته وویل امیر المؤمنین ستاسو په قرآن کې یو آیت دی او هغه ما د مسلمانېدو نه منع کوي. هارون رشید ورته وویل چې کوم آیات دی چې ستا دغه اشکال هغه ختم کړی شي. د ډاکټر ورته وویل قرآن کې آیات دی وکلمته القاها الی مریم وروح منه، غالبا د سورۃ النساء آیات دی شپږمه سپاره کې دی. وکلمته القاها الی مریم وروح منه معنی دا چې دا عیسی علیہ السلام د الله کلمه د القاها الله غرزولی د الی مریم بی تا وروح منه او د الله د طرفنا د الله روح دی. نو دلته دویل دا وروح منه دا مين د تبعیض د پاره دی چې دا د الله پاک جز دی. عیسایان وی عیسی علیہ السلام د الله جز دی، د الله یو حصہ ده. کله چې دا خبره هغه وکړه نو هارون رشید بادشاہ چې یو مسلمان بادشاہ و هغه هم ډېر زیات خفه شو او خپل دربار والا ټول علما را جمع کړه او د هغې ته د اشکال مخې ته کېوستو. په دغه ټیم کې د دې جواب د چا په ذهن کې رانلی. بادشاہ نور هم ډېر زیات خفه شو. چا ورته وویل چې د حج نه په واپسۍ باندې یو عالم راغلی دی او زمونږ د علاقې ته را رسېدلی دی علي بن حسین مروزي او هغه ته دا مسله مخې ته کوي کېدی شي د دې اشکال جواب د هغه سره ورسره او دلته زمونږ په دې بغداد کې ایثار شوی د خپل وطن ته په واپسۍ دی. هارون رشید فوراً خپل دربار ته علي بن حسین مروزي راوغوښتو او د هغه مخې ته د اشکال کېوستو. فوراً د هغه په ذهن کې دا جواب رانلی مګر هغه ورته وویل امیر المؤمنین الله تعالی ښه پیژني، الله ته ښه دا اشکال د دې جواب معلوم دی خو زموږ ذهن کې نه راځي. ما له لږ شاته مهلت راکړه، خامخا زه به د دې نصراني د دې اشکال جواب د قرآن نه روباسمه، تر هغې پورې به خوراک نه کوم څښاک به نه کوم تر څو پورې د دې اشکال جواب د دې شوبې دا جواب ما نه وي ایستلی. کېناستو قرآن یې شروع کړو، یو ځای ګوره بل ځای ګوره حتی چې د سورت جاسیې د آیات ته ورسېدو. 15مه سپاره کې سورت جاسیه کې دا آیات موجود دی وسخر لكم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منه. الله تابع کړي ستاسو لپاره هغه څه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې جميعا منه دا ټول د الله د طرف نه دي. جميعا منه د تم د امین دی دا ټول د الله د طرف نه دي. علي بن حسین مروزي دی بادشاہ ته ویل بادشاہ سلامت قرآن کې څنګه چې دا جميع روح منه دی دغه سي الله په دې کې جميعا منه استعمال کړه. دا وایي چې دا عیسی علیہ السلام د الله جز دی نو بیا به دا خبره مني چې د اسمانونو او ځمکې او څه چې به دي کړي دا ټول د الله جز دی. بیا به دا خبره مني او کله نه مني نو لہذا دا هو ثابتول د روح منه نه چې د عیسی علیہ السلام د الله جز دی د من د تبعیض د پاره راولي دا خبره بیا د غلطه ده. په دا ټیم کې د نصرانی ډاکټر سینا الله کلاو کړل دا اشکال ختم شو او په هغه مجلس کې کلمه وویله مسلمان شو. هارون رشید بادشاہ ډېر زیات خوشحاله شو، ده ته لوی منصب ورکړو او علي بن حسین مروزي ته ډېر لوی ګران انعامات ورکړل. علي بن حسین د غزې نه ډېر په خوشحالۍ باندې خپل کلي ته ورسېدو او بیا چې په دې موضوع باندې النظائر فی القرآن النظائر فی القرآن کتابی تصنیف کو یعنی ویلي کړو. د دې واقعي مطلب او خلاصه دا ده چې قرآن کې الله جل شانه د هر کافر د سوال جواب او د هر بيدینه د شبهه او د اشکال جوابي کړي. خو کله کله زمونږ علمونه کمی هغه اشکال جواب ته ونه رسیږي. په دغه وجه موږ په قرآن باندې اعتراضونه شروع کړو چې په قرآن کې دا مسله نشته، حالانکه قرآن کې مسله موجوده وي خو زمونږ علمونه هغې نه کمزوري قاصره وي. نو په دغه وجه باندې هغه مسله موږ مخې ته رانه وړلی شو. نو بله دا خبره معلومیږي چې مهنت دا ډېر ضروري چیز دی. ځکه علي بن حسین مروزي مهنت شروع کړ، الله د دې جواب مخې ته راوست والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. الله جل شانه هم داسې فرمایي چې کم خلک مهنت کوي موږ دیو ته د خپل دین لارې کولاوو. نو مهنت دا ډېر ضروري چیز دی.